زما عزتمندو عام طور سره یو دوا الفاظ مونږه اورو. یو لفظ د قابلیت ته او بل لفظ د قبولیت ته. بظاهر کې دا نزدو یعنی ملتا جلتا الفاظ په ذهن کې راځي، لیکن د دوانو په معنا او مفهوم کې ډیر زیات فرق دی. قابلیت هغه دې ته ویل کېږي چې انسان کې څه کمالات پیدا شي چې د هغه کمالاتو د وجه نه خلق دته ګوته نیسي چې دا ډیر لوی سړی دی. مثلا یو انسان یو ځای کې ډګریانې حاصل کی، تعلیم حاصل کی، ډاکټر شي، انجینیر شي، یا داسې مال ورسره زیات شي، حسن زیات شي، قبیله لوی شي، نو دا انسان هغه خلق قابل ګڼي. او بل لفظ دی قبولیت. قبولیت دی ته ویل کېږي چې د الله تعالی په دربار کې یو انسان هغه خوښ راشي، الله یې خوښ کړي. نو بعض انسان د الله خوښي لیکن هغه سره نه مالی نه ورسره حسنی نه قبیله وي، لیکن الله تعالی د هغه نه په یو عمل باندې راضي شي یا پس اعمالو د هغه نه الله تعالی د رضا اعلان کی ناغت عام قبولیت هغه ورکی. دنیا کې ظاهر کې دا سخکاری اولنا چیرې دا خو په هیڅ باندې نه دی او دی په غلطه دی، ولیکن الله تبارک وتعالى ورته قبولیت آخر کې نصیب فرمای. دې به یو څو مثالونه وایو نو بیا به دا خبره واضحه شي او دا به واضحه شي چې د الله تعالی دربار کې انسان د قبولیت مقام ته ورسی، دا به پس رسی او سب ورته ملاویږي. فرعون ډیر قابلو، په خپل قابلیت سره بادشاہي ته رسیدلی، حالان کې دا اول نه بادشاہ خو نو، اول نه خو به دا چې کوم دی نو عام یو ځای کې ټیکس هغه وصولولو د حکومت د طرف نه مقررو، یو عام نوکرو، یو عام چپړاسي و، لیکن د خپل قابلیت او پوی د وجه نه دومره مقام ته ورسېدو چې بادشاه شو، او بیا دومره لوی بادشاه شو چې ډېر بادشاهان د لاندې و، لکه د زمانې امریکا چې ځان ته سوپر پاور وایي چې دومره قابلیت ته رسېدلې ده چې دا دنیا اکثر ملکونه د هغې د لاندې ژوند تېروي. دا قابلیت دی. دغه شان فرعون ته هم قابلیت میلاو شوی او الله ورته لوی مقام ورکړی، خو هغه یو امتحان و، هغه امتحان کې ناکام شو او اعلان یې وکړو انا ربکم الاعلی چې زه د ټولو نه لوی رب یم. الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي اذهب الى فرعون انه طغى، چې فرعون خو ځان ته رب الاعلی وایي لیکن هغه طاغی دی، سرکش دی، زما په دربار کې هغه د قبولیت مقام ته نه دی رسېدلی. او الله تبارک وتعالی دغه طاغی سرکش د دین دشمن، د پیغمبر د دشمن ډیر خطرناک انجام هغه خلکو ته ښکاره کو او د عبرت نمونه یې وګرځوله. تر قیامته پورې پس مکه باندې د هغه لاش حرام شو او هغه خلک چې هغه دا وایي چې په قابلیت کې هر څه دي، او بس انسان چې قابل وي، بادشاه وي او مال وي ورسره ابا کامیابی، هغه ته الله تعالی یو نمونه پرې خوده
چې دا بادشاہ مو مالدار مو قابل مو او دا دې چې کم دینو همیشه د پاره مردار هغه پروت ته او ټول خلق په لعنت وي. همدغه شانتي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دور کې یو چې کوم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی او بل عمر ابن هشام دی، سو کوئی عمر ابن هشام دی چې دا ابو جهل په نوم باندې رسول الله مبارک یاد کړی دی او د عربو خلکو بو تدیر او خيارتیا د وجنه ابو الحکم وی، د حکیمانو پلار او د حکیمانو صاحب او د حکیمانو خيارانو عقلمندو مشر، غټي غټي فیصله به کولی. یو طرف ته حضرت عمر صاحب دی چې کتابونو کې لیکل شوی دي چې دغه ابو جهل د یری د وجه نه با حضرت عمر ته خپل پلار عمر وی، یعنی اصلي نوم یې ورته غشتو چې اسنه هغه عقلمن سړی رانه خپشي چې زما د نوم غونتی نوم خپل زوی ته یې خده عمر به وته وی عامر به وته نوی. الله تبارک وتعالى سکی دا الله تعالی عام طور سره صرف قابلیت خوښ نه دی. الله وی زما دربار کې چې څوک مقبول شي، مقبولیت قبولیت دا د الله تعالی د درد معیار دی، د الله د دربار معیار دا دی. نو الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا چې نبی علیہ السلام دعا وکړه چې یا الله په دعاو عمرو کې یو عمر ته ایمان نصیب کی او اسلام ته په طاقت نصیب کی. بیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وکړه چې دا عمر ابن هشام یعنی د ابو جهل په تقدیر کې خو ایمان نشته. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص دعا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وکړه. نه هغه حضرت عمر چې هغه ته به عمر وی د یری نه وته پوره نوم نشو غشته، هغه حضرت عمر چې هغه کې قابلیت د هغه عمر ابن هشام د ابو جهل په حیثیت باندې خلکو کم غنلو، الله کم مقام ته رسول، الله کم مقام ته رسول چې قران مجید کې یول زیاده نازل شوی دی چې باقاعده کتابونو کې لیکل شوی دی. حضرت عمر سے بوي زمارا یمداسي و چې کدا سی وینو خبوا او ما وی د الله کتاب دی زبه کې خبر نشم کولای، لکه دا غینه یو د پردي حکم هم دی. دا پردي حکم حضرت عمر سے به د ما ذهن وای چې دا پردي حکم نازل شنو خبوي ځکه خزي بیل ناستي او مونږ بیل ناستي نو خبوي ځکه یو ځای ناسته خوان نه کوي. اغینا د شراب او د حرمت حکم هم دی چې ما وی چې را شراب خلکو کې نشه پیدا کوي، الله معنا دا سړیر ما وی چې مقام ابراهیم دا الله خوښ دی. ابراهیم علیه السلام په درېدل چې دغلته کې لګ موږ په مونږ باندې لازم شي، الله وی طواف نه پس په 2 رکعاته موږ دغلته کوو. نو دا یولس مقامات الله د هغه کسب رای باندې نازل کړ چې کم خلکو سپک غنلو، قابلیت په اعتبار سره خلکو وی چې دغه قابلیت کم دی او ابو جهل کی قابلیت سیوا دی. هغه قابل چې ورته ویلی او ابو الحکم ورته ویلی او ټول خلکو د هغه مشری او قابلیت منلو، الله تبارک وتعالى هغه ته د دین دشمن وي. الله تعالی دا هغه انجام سکو چې د یو دوه ماشومانو د لاسه هغه مردار شو او بیا هغه ماشومانو دا هغه سرم نشو راوړي، دومره غټ سریو. او بیا یو صحابي عبدالرحمن ابن عوف یا بل صحابي هغه ته پس پیګمو کې پړی واچول او نبی علیہ السلام ته پراخ کو دا غسر را وستو را وړو وتا. نو دا قابلو الله وی زما دربار کې صرف قابلیت نه چلیږي چې ته ما ډیګرانې واشته او زه قابل موجودای ما دا الله په دربار کې څه قبليږي قبولیت. ډیر مثالونه دي وزبه خبره مختصر کم او د قابلیت او د قبولیت یو وړوکی مثال به ذکر کم. یو خزه ده مثلا ډیره حسین هم ده، ډیره مالدار هم ده، ډیر خشته خاندان هم ده، ډیر ډیګرانې مور سره دي. هغه واده شو یو ځوان ته هغه واده شو، اوس د دې سره هر څه برابر دي، پیسې هم شته، حسن هم شته، خاندان هم شته،
ډیګریان هم شته، هر څه شته، نو قابلیت خو په دې کې شته چې دا هر څه شته، قابلیت خو خود شته، خو لیکن دا بیا هم که د دې سره د خاون کور سم رانل نو دا بیا ټول عمر جاړي. هلته قبولیت رانلو، قابلیت خو رالو، قبولیت رانلو، دې سره خو قابلیت د انتها دی، خو د خاون په دربار کې د دې قبولیت رانلو ټول عمر د دې په اور کې پریوتو، ټول عمر د دې تباه او برباد شو. او یو زنانه کمزوري خاندان والا ده، حسن هم کم دی، مال هم ورسره نشته، تعلیم هم اعلی نه دی، او د خاون خوښه شوه، د دې قابلیت نشته او قبولیت کم مقام ته رسېدلی دی، په هر مقام کې د خپل خاون ذکر کوي، د خپل کور د خوشحالۍ ذکر کوي، د خپلو بچو ذکر کوي. همدا مثال دی. یو کس د الله په در کې قبول شو، که د سره قابلیت نمشته، الله اکبر، د سره قابلیت نمشته، الله تعالی د دنه کار اخلي. لوی لوی مقام ابراهیم علیه السلام د الله په در کې قبولو او د قبولیت فکر ورسره. ما چې تاسو ته آیت مبارکه وي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې کله خانه کعبه غونتی عظیم مقام جوړ کړو، الله ستاسوي ربنا تقبل منا انك انت السميع. یا الله مو خپل کار ښکارا کو. ابراهیم علیه السلام وی یا الله ما دومره قربانیان درکې چې تولید خدا زما قابلیت مګورا، قابلیت ته مګورا، دې ته مګورا چې ما بچي پرې خو دلته، دې ته مګورا چې ما ورته دانګلې دي، دې ته مګورا چې ما به بچی په سینه باندې چاړه راکلی دا، دې ته مګوره چې ما خزه په دې دشته بیابان کې پریخي، دې ته مګوره چې ما د یو بادشاه مقابله کړې، ټول زما د قابلیت خبرې دي. د قبولیت سوال کوم یا الله زمانه اوس د عمل قبول کړي. نو قبولیت څه شی دی؟ اوس ګوره دې ته قبولیت وایي چې دا ابراهیم علیه السلام په لاس باندې الله د کاڼو یو کور جوړ کړی او ټوله دنیا پړه کې دا کور محبت چولې او ټوله دنیا تینا تاویږي، او الله تعالی وایي د دې تاویدل په هغه چا سره استطاعت فرض دي، فرض دي، بدینه تاویدل د دې حج کول فرض دي. دا دې ته ویل کېږي قبولیت. قبولیت فکر پکار دی چې د الله په دار کې مونږ قبول شو، زمونږ اولاد د الله تعالی په دار کې قبول شي، د تمامو انبیاو، د تمامو علماو، د تمامو صحابه کرامو، د تمامو نیکانو دا فکر نه دی چې زه دې قابل شم او زه دې چې کوم دی نو زما اولاد دې قابل شي. زمونږ دا فکر چې الله په در کې مونږ قبول شو، بس چې قبول شو د الله په در کې او د الله خو اخرالی بیا چې کوم دی نو صفات شو، دا فکر کول غواړي. دا په څه حاصلېږي؟ د دې نسخه الله قرآن کې ذکر کړي. الله قرآن مجید کې څه وایي؟ انما يتقبل الله من المتقین. زه د هغه خلکو قبولیت په خپل دربار کې راولم چې څوک تقوادار او پرهیزګار وي. د هغې نسخه ښکاره شو. تقوا او پرهیزګاري هغه اهم چیز دی او اهمه نکته ده چې الله وایي زما در کې به ته زما قبول بنده وګرځې، زما مقرب بشي، زما نږدې بشي، ما ته به راورسي. او په دې قبولیت باندې ګورئ نن سبا مونږ نه پوهېږو. الله دې مونږ ته عقل راکړي. په دې د فرعون جادوګر هم پوهېده، د فرعون هغه جادوګر هم په دې قبولیت پوهېده چې قبولیت بل شی دی او قابلیت بل شی دی. د فرعون جادوګر چې کله رالو د موسی علیه السلام سره مقابله شروع کېده، نو د فرعون جادوګر وی که مونږ وګټله نو مونږ ته به څه راکې؟ دا ورته څه وایي؟ زما په دربار کې به تاسو قبول شئ. بس ای به ډایرکټ مقابله شروع کړه چې د باچا په دربار کې مونږ قبول او مقرب وګرځو، الله ته د باچا ته نږدې وګرځېدو، بیا پاتې شو. په دې هغه هم پوهېده چې بادشاه زمونږ شو او د بادشاه مونږ قبول شو او باچا ته مقرب او نږدې شو، بیا چې کم دی دا پس حاصلېږي انما يتقبل الله من المتقین. زمونږ ژوند کې تقوا او پرهیزګاري راشي، زمونږ ژوند د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونه وګرځي چې مونږ نه ناجایز کار ونشي، حرام کار زمونږ نه ونشي، د الله تعالی مخالفت زمونږ نه ونشي، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخالفت زمونږ نه ونشي. زمونږ 24 غنټې ژوند چا په دې سوچ او فکر کې وي چې یاره الله په دې خفه کېږي، دا به زه نه کوم، په دې خبره الله خفه کېږي، دا خبره زه نه کوم، په دې نظر الله خفه کېږي، دې طرف ته به زه نظر نه کوم، په دې فعل زما په دې کار الله تعالی خفه کېږي، دا به چې کوم دی نه کوم. که بار وي، که کور وي، که دکان کې وي، که نوکرۍ کې وي، که هر ځای کې وي، په کم کار، په کم مال، په کم قول، په کم فعل الله خفه کېږي، بس دې ته ویل کېږي تقوا او پرهیزګاري چې هغه کار مونږ پرېښودو، بس دې ته دا د تقوا او پرهیزګارۍ مقام دی. نو شیطان سره هر څو
ولیکن تقوا او پرهیزګاری وسره نه و. الله تعالی د خپل دربار نه راوشړلو او ټول عمر مردود او لعین کو او ټول عمر به جهنم کې هغه تیری. دا ولی تقوا او پرهیزګاری نه و. هر چیز ور سره قابلیت مو عبادت مو هر چیزو، لیکن هغه سره چې کم دینو قبولیت د الله په دربار کې نو ځکه تقوا او پرهیزګاری نه و. الله تعالی دې تاسو مونږ ته د تقوا او پرهیزګاری نه ډک ژوند نصیب فرمایي.